کفن په شان لباس احرام واچو او لاړ چې کومه د دې بوس لاړ شي ټول نه اول قربان شمه حجر اسود یې ښکل کړ ورغې حجر اسود ښکل کړي دا داسې دا لکه چې د محبوب لاس ښکل کړي نو د حجر اسود یې ښکل کړ بیا هلته کوم مجازي عاشقانو هغه ګرځېدل په دیوالونو باندې لکه تاسو مجنون وي چې امر علی الدیار دیار لیلا چې زه د لیلا په اقبل زلجدار وزا جداره دقسې دم هغه دیوالونه ښکلول او طوافونه یې کول طواف یې وکړ بیا هغسې د عاشق په لیوني عاشق په شان منډې ترړې ووالې کله دې پلواني کوي ځان ښکاره کوي چې زه داسې او کله چې کومه د سترګې ښکته او کله سترګې بره او کله جاړي او هغه به هلته شعرونه به ویل لګیا دی ګانې او ټپې وایي شاید دا کم عاشقان دي نو همدغه رنګې دی هم لګیا دی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قربان شمه لکه چې څنګه هغه ټپې ویلې او شعرونه ویل همدغه رنګې حاجم لګیا دی او چې کومه د لبیک او د الله پاک هغه قصیده چې لبیک اللهم لبیک دا وایي او کله بیا په دې باندې کار نه وشو بیا د هغې نه بعد وته د صفا او د مروه غونډۍ ترمنځ منډې والې چې دلته به ماته خپل معشوق میلو شي هلته میلو نه شنو راغې بیا لاړ مدینې منورې ته چې لاړ به شمه د رسول الله مبارک چې د الله پاک نیازبین دی دی به زما دپاره شفارس وکړي دا د الله پاک محبوب دی چې د درو دیوار ته لاړ شمه نو الله جل جلاله ما باندې رحم وکړي ځان ته به راته لارې اسانې کړي لکه چې څنګه دلته مجازي عاشقانو چې کم محبوبین خلک ورته ورځي چې لکه شفارس ورته وکړه زما چې دا تا سره مینه کوي د سره رضا شه خیر په دقسې انداز باندې دی لاړ هلته رسول الله مبارک چې کم ګرځېدلی دی هغه ځایونه یې ولیدل په رسول الله مبارک باندې سلامونه ویل هغه ځای نه چې بیا واپس راغې بیا قربان شمه روان شه په عرفات میدان طرف ته چې عرفات میدان ته لاړ نو هلته د چې کوم هغه ارکان دي هغه یې ادا کړل عرفات د میدان نه په دشتو باندې حاجي ګرځي د لیوني په شان قربان شم چې ما ته به رب ذوالجلال میلو شي د عرفات میدان نه راغې بیا مزدلفې ته راغې مشعر الحرام ته هلته راغې قربان شمه چې کوم د رب ذوالجلال هغه احکاماتو شپې یې تېرې کړې په صحراګانو باندې چې دلته به زما نه رب رضا شي او ما ته به خپل ځان راکړي چې دلته هم کار نه وشه قربان شمه لاړ د مینا میدان ته بیا چې د عاشق او د معشوق ترمنځ چې کم خلل وي خلک هغه خلل ختموي رقیبان ختمول غواړي نو قربان شم دی رو لګېده او شیطانان یې په کاڼو باندې ویشتل چې د ستا د لاسه زمانه قربان شم دا خپل رب زمانه خفه دی په هغې باندې کاڼي وورول د هغې نه بعد قربان شمه راغې چې کله عاشق ته خپل معشوق میلو نشي تعظیم یې وکړه همدغه رنګې عاجزي یې وکړله مال یې خرج کړه ځان یې ورپسې لیونی کړه چې په دې یو شي باندې کار ونه شي اخره کې دی په خپل ځان باندې تمانچه ټوپک پړې پانسي ته ځان تیار کړي او ځان ایسته مړ کړي قربان شم دا حاجي دا ټول کارونه وکړل چې کله دی راغی د هغې نه بعد دې څاروي قرباني کوي دې اصل کې راغلی په دې نیت باندې چې یا الله رب زما نه رضا شه کنې زه خپله قرباني کوم د الله جل جلاله د سره نه ورته اعلان راغی چې انسانه زه ستا نه رضا یم ځان مه حلالوه د ځان په ځای څاروي قرباني که زه ستا نه په دې باندې خوشحالېږم حاجي حج په قربان شم یو رښتینی عبادت دی نو دې راولګېده چې کله قرباني یې وکړله چې کله محبوب وصال راغې انفصال ختم شو وصال وشي نو دی خو اوسه پورې په بېهوشۍ په حالاتو کې د کفن په شان لباس یې اچولی دوړې دوړې خیرن و نو هغې نه بعد چې کله محبوب ورته میلاو شه رب ذوالجلال ورته میلاو شه نو ده چې ځان ته وکتل چې وا دا کپړې دا ولې او دا ویښته اوسه پورې خو ځان ته خیال نه دی مجنون دی نوکان نو د هغې نه بعد صابون راواخېسته راول راغې قربان شمه سر یې کټا کړه او صابون یې راواخېسته ننوته غسلخانې ته قربان شم ځان یې ځان یې برابر کړ ګنډلې کپړې یې واچولې او خوشبویان یې ولګولې قربان شم وصال راغې دې ته ویل کېږي عشق عبادت اوس په تاسو پوه شوي بني الاسلام علی خمس بنیاد او همدغه رنګې خیمه د اسلام دا په پنځو شیانو باندې ولاړه ده شهادت ان لا اله الا الله
وان محمدا عبده ورسوله دا گواهی ورکول چې نشته لایق د عبادت دی چانه د الله پاک نه علاوه هیڅوک صرف یو الله جل جلاله دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او بیا د هغې نه بعد قربان شمه مونځ دې وکړه او اقام الصلات مونځ قایمول مونځ دې قایم کړه د الله پاک عاجزي دې وکړله ایتاء الزکات زکات دې ورکړه مال دې ولګو او همدغه رنګې روژه دې ونیوله خوراک څښاک دې د الله پاک په محبت کې پرېښوسته نه هغې نه بعد قربان شمه بیا راغلې او حج دې وکړه دا یو عشقي عبادت دی نو بني الاسلام علی خمس چې کوم کارونه مجازي عاشقان کوي دا قربان شمه حقیقي عاشق هم وکړل دا یو عشقي عبادت دی الله پاک دې زموږ او ستاسو نصیب کړي دا عبادات دا په درې قسمه بعضې صرف مالی دي بعضې صرف بدني دي او بعضې قربان شم مرکب دي د دواړو شیانو نه مونځ صرف بدني عبادت دی روژه صرف بدني عبادت دی زکات صرف مالی عبادت دی او دا حج دا مرکب دی د دواړو نه هم به پکې بدن هم لګېږي او هم به پکې قربان شمه مال به پکې لګېږي لہذا چا چې حجونه کړي دي الله پاک دې هغوی دپاره مبارک وګرځولي کړي الله پاک دې ورله قبول او منظور کړي چا چې نه دي کړي او وسې کېږي نو قربان شم دې لپاره ډېر لوی وعیدات راغلي دي وعیدات یې څه دي انشاءالله روانه جمعه کې به هغه بیانېږي الله پاک دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي